بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام جرم و سزا سره عظیم ضیاء الله. ګرانو کتونکو، څو ورځې وړاندې د پېښور په حیات آباد کې د موټر سایکل او موټر اکسیډنټ شوی. په دغه اکسیډنټ کې حارج خان او د هغه ورور زخمی شوی. د حارج خان زخمونه دومره زیات وو چې هغه په هسپتال کې ساه ورکړه. دغه موټر چې کوم هلک چلولو هغه یو کم عمره و. د هغه د ډرایوینګ لایسنس هم نو جوړ شوی او بیا هم دغه موټر چلولو. حارج خان د پېښور یونیورسټۍ نه په انجینرینګ کې ډیګري ترلاسه کړې وه او د دې نه پس یې اسلامي تعلیماتو کې هم ډیګري ترلاسه کوله. زه به د هغې فیملي سره یوه خبرې اترې کوو چې په دغه حارج خان د دوی په زوی باندې د دوی څومره د تربیت خرچه شوې وه، د دوی څومره ټایم ضایع شوی او د دوی څومره خواري شوې وه. د دغه یو حارج خان تلو سره دغه فیملي ته څومره نقصان رسېدلی دی، په دې باندې به خبرې اترې کوو د هغې فیملي سره. زما نوم جی عرفان عزیز دی. حیات آباد فیز 3 پاتې کېدونکی یم جی. او زما څلور بچي دي. عارج زما ټول نه مشر زوی و. تقریبا د 22 کال 3 میاشتې عمر و. دې نه پس بیا زما 3 بچي نور دي، خو 2 زامن مې دي، 2 مې لوریانې دي. دا داسې و جي، د اتوار ورځ وه، دا کم دې نه تېر شوی اتوار دی. نو عارج هفته کې 2 ځل مدرسې ته ځي. البرهان سټوډنټ و، ډېر بریلیانټ سټوډنټ و دغه. سیټرډې باندې خو هغه تللی او خپل درس نظامي او خپل اسلامیک دغه کلاسونه یې اخیستو، خو د دې په سټمک کې څه پرابلم و. نو سنډې باندې دی لاړ. نو زه هم چې پاڅېدم، ما ورته وویل چې بچې ته ولې لاړې؟ نو ما ته وایي چې بابا زما طبیعت ټیک نه دی او زه نه شم تللی. حالانکه هغه چرې هم نه مس کولو، دنیا هر کار به مس کولو، خو البرهان کلاس او د اسلامیک کلاس به هغه ډیفینیټلی اخیستو. نو هغه ورځ باندې ډېر زیات ډسټرب و. اني هاو تقریبا ماښامي ټایم و، مغرب مونځ نه مخکې زه خپل روم کې ناست وم، دی لاونج کې ناست و خپل مور سره. او کشر ورور ته ویل چې همار داسې کوو چې اوس وځو او اول به مونځ وکړو، هغې نه پس به ما ایچ ایم سی ته بوځې، لکه مونږ به لاړ شو ایچ ایم سی ته. نو دو مونځ وکړو او بیا دو لاړو ایچ ایم سی ته. نو خیر زه ناست وم، ما مونځ وکړو، زه په خپل ټیبل ناست وم. نو په دې کې یو کال راغی، زما کشري زوی کال وکړو چې امي دا زموږ اکسیډنټ وشو او زه ښه یم، خو عارج بھائی خوږ شوی دی. نو موږ ډېر زیات ګبراو شو. موږ فورن ووتو خپل کور نه. نو زموږ د کور نه کوم یونیورسټۍ چې کوم ځای دی، هارډلي موږ په 2.5 منټس کې هلته ورسېدو. نو په دې کې هغه کال دوباره راغی چې آپ جلدی آئیں، عارج کو بہت لگی ہے. نو زه چې کله د مین روډ ته لاړم، نو روان وم قرطب یونیورسټۍ طرف ته. نو ذهن کې ډېر خیالات وو چې څنګه د هغه ځای انسیډنټ ته نږدې شوم. نو ما ډېر زیات کراوډ وکتو هلته، لکه زما وریز ډېر زیات شو، فیر ډېر زیات شو چې لکه دا خو ما ته څه معمولي اکسیډنټ نه ښکاري، ولې چې دا دومره ګاډي څه کوي او دا دومره خلک څه کوي. څه ټایم چې زه هلته ورسېدم، نو ډېر زیات ګڼه وه. نو ما بالکل آخر کې ګاډي پارک کړو، زه ګاډي نه راووتم او فوراً ما منډې کړې، ډېر رش و. نو ما ویل چې دا چې کوم زخمیان وو ماشومان څه شو؟ نو هغه وویل چې هغه خو دو ډاکټر له بوتلو، هسپتال ته لاړو. زه ډېر زیات پریشانه شوم چې لکه دا څه واقع به شوي. په دې کې زما نظر په ګاډي باندې، لکه ما ګاډي ولیدو، کم ګاډي چې دی هټ کړی و، هغه ګاډي ولاړو. نو ما تپوس وکړو چې دا چا چلاو ګاډی؟ نو په دې کې یو کس راته وایي چې دا هلک دی. نو هغه هلک چې ما وکتو، نو هغه ډېر زیات وړوکی و. نو زه ډېر شاک شوم چې لکه دا لکه دومره دا وړوکی ماشوم. نو ما هغه ته ډېر په ادب سره وویل چې ملک بچو دی خو راشه، ټیک شو او ته زما سره راشه. هغه لږ هیزیټیټ کولو چې لکه نه به تلو زما سره. اني هاو ما ویل هغه ته بیا ما ریکویسټ وکړو چې راشه پلیز ما سره. نو هغه بیا زما سره په خپله ګاډي کې کېناستو او زموږ په ګاډي کې موږ لاړو ایچ ایم سی کیجوالټۍ ته. او ډېر په سپیډ کې زه لاړم هغه ټایم کې چې بالکل مور هم جړل و، زه هم ډېر زیات ډسټرب وم. هلته چې ورسېدو نو موږ راووتو، ما ګاډي هم هلته پرېښودو، دا ماشوم هم راووتو زما سره، کم چې ما بوتلی و، چا چې دا اکسیډنټ کړی و ګاډي چلاو. نو هلته الریډي یو هنګامه غونته کې جوړه وه په کیجوالټۍ کې چې خبر وه خلک چې دا څه واقعات به شوي. نو زه چې ګاډي ما منډې کړې. نو دې خوا یو سیکیورټي ګارډ او یو پولیس والا زما طرف ته هغه دغه شو دهیان شو، ما پسې رالو داسې. نو هغو ته ما صرف دومره وویل چې لکه دا ماشوم دی، ته زما ماشوم والی دی او تاسو کاینډلي دا فی الحال خپل ځان سره کوي.
نو پولیس والا مال تسلی راکړه چې او جی ټیک شو جی دا به زموږ سره وي. په دې کې مونږ اول د ډاکټر روم ته لاړم چې ماینر اوټي ته لاړ شي. نو مونږ ماینر اوټي ته منډې کړې. نو ماینر اوټي سره زما کشرې زوی هم ولاړو. نو هغه هم پکې زخمي شوی و. هغه بالکل دې نه والا تر خپو پورې په وینو کې بالکل ټولې جامې څښاوې د هغه وینې نه. زه ډېر زیات پریشانه شوم. زه چې څنګه ماینر اوټي ته دننه شوم نو ما خپل زوی وکتو. دی په سټریچر باندې پروت و. ماشاءالله 6 فیټ هایټ یې و. ډېر الله پاک ورته ډېره ښکلې ځواني ورکړې وه. او ما چې وکتو نو د لیفټ سایډ ما ته ښکاره شو. نو اپیرنټلی مطلب ما ته بالکل صحیح ښکارېدو لکه څه انجري ما ته څه بلډ یا څه کپړې شلېدلې بالکل نه وې. نو ما انشاءالله الله به خیر کړي که نه. خو دې هغه ټایم کې ساه یې نښتی و او ډېر هچکیان یې اخیستې که نه لکه بالکل خړ اواز راتلو. نو ما الله به خیر کړي اکسیډنټس کېږي نو په دې کې دا کنډیشن راځي یو ځای کې. نو څنګه چې زه تاو شوم د سټریچر نه رایټ طرف ته نو ما چې وکتل نو د په دا سایډ په غوږ کې ډېر زیات بلډ و. نو بس زما اوسان هلته ډېر زیات خطا شو. زما وایف هم نو هغه ما خلکو ته چې دو من مه پرېږدئ دلته ور چې دی به نشي لیدی دا. نو څنګه زه نږدې شوم نو ما خپل دا لیفټ هینډ چې دی هغه سر لاندې کو نو بالکل زما لاس د هغه په سر کې ننوتو لکه او بالکل د بلډ نه پوره ډک و چې ما لږ لیفټ کو د هغه هیډ نو دا سټریچر مکمل د وینو نه ډک و. بس بیا هغه نه پس زه بالکل نه یم پوه شوی چې لکه څه کېږي او څه نه کېږي. او ان د مین وایل ما خپل رور عامر عزیز ته کال وکړو چې ته فوراً راشه او لکه زما سره ما نه خو هېڅ هم نه کېږي. نو بس په دې کې زه ډېر زما وایف هم دلته راغله. نو کنډیشن ډېر زیات خراب و. نو د یو دوه درې داسې ساه یې واخیستو چې مال بس لاړو دی. نو بس حادثې خو دا سچویشن و. هغه نه پس هغو چې فرسټ ایډ معمولي ورکو نو موږ ته بیا وایي چې تاسو دا د سټي سکین له بوځئ. سټي سکین له هم بوتلو. سټي سکین هم وکړو. هغې نه پس نیورو وارډ ته هغو ریفر کړو. نیورو وارډ ته ماشوم بوتلو. نو دې ټایم کې د ده ساه ډېر زیات خراب و. نو نیورو وارډ کې هغو څه فرسټ ایډ ټریټمنټ وکړو او سی ډي سکین رپورټ هم په دې کې راغی. نو ډاکټر صاحب چې کوم هلته و په ډیوټي آن ډیوټي چې کوم و هغو ډېر کوآپریټیو خلک وو. هغو ما ته به وکړه فادر یم او څه کنډیشن دی ما ته کلیر کټ تاسو خبر وکړئ. نو هغه وایي چې یار دا ډېر زیات ډیمیج شوی دی د سکل ډېر سویر انجري ده. ډېر سویر انجري ده. هغه وایي چې بس دعا کوئ چانسز 10 to 15% دي. هغه ټایم کې دوی ما ته 10 to 15% وویل. نو خیر ان د میل وایل زما رور هم راغو. د ماما د شهاب هغه هم راغو. نو بس بیا هغو فوراً دا ډیسایډ کړو چې موږ دا او ټي ته ریفر کړو چې موږ دا ټایم نشو ضایع کولی. بس موږ فوراً بیا او ټي ته دو بوتلو. نو بیا سینیئر ډاکټرز هم سرجنز هم رالو. درې څلور سرجنز وو او نور د دو ټیم وو. بس فوراً دا اپریشن سټارټ شو او دا تقریباً 4 to 5 hours دا اپریشن و. او بس موږ به ډېر دعاګانې کولې ډېر لکه نو بس دا سچویشن و چې د اکسیډنټ دا داسې شوی و. هغه نه پس دا چیزونه شوي وو. نه دو اصل کې هغه ټایم کې حالانکې دو اکثر په ګاډي کې ځي خو بس هغه ټایم کې دو موټر سایکل باندې لاړو چې زر به لاړ شو زر به راشو. او یو لکه دومره بیمار هم نه و چې لکه دغه و بس په بایک باندې تللی دي. او هلته چې کوم کسانو وټنس بات وروستو بیا وویل چې وایي دو چې څنګه د مین روډ ته دغه شوي نو هلته نه یو ډېر اوور سپیډینګ کې یو کار را روانو او مطلب لایک ډېر زیات په سپیډ کې ډېر زیات بې انتهایي سپیډ کې وایي. نو بس دوی شاته نه والي دي لکه هغه بایک هم ولاړ دی زموږ سره ګاډي نه هم تاسو لیدی شئ لکه چې بالکل شاته نه والی دي. او داسې یو چت کړی دی چې لکه څنګه بس یو ځناور نه وي. لکه په دې کې دا یو ایډ کول غواړم دا خبره چې کله چې زما زوی آی سی یو کې و زه شپې 3 بجې راووتم هاسپټل نه. ما ویل چې دا زه خو زه وګورم. نو هلته تاسو یقین وکړئ آی سویر ټو ګاډ چې ما هلته هغه ځای ما ډېره چکرې ولګولې. ما ته په یو ځای کې هم د گاډي د بریک نشانان ما نه دي کتلي. لکه یوزولي چې کله اکسیډنټ وشي او دا ماښام کې شوی دی او دا دومره نه باران شوی او نه نور څه مسله وه خو په کار خو دی چې د بریک ساينس خو وی که نه. نو بس هغه لږ چې چا ډرایوینګ کوو هغه پته لګېږي شکل نه. هغه د بالکل ماشوم و جي چې یو انسکلډ کس ګاډي ته ناست دي نو هغه به څنګه دا سچویشن هینډل کوي. لیټ سې
چې لکه اوس داسې سچویشن رایز شي نو هغه به څنګه هینډل کوي نو بالکل یو ساین هم نه ولته نو دا دو شاته نوالی دی او ډېر زیات سپیډ کې راغلی و جي هلته ډېر کم دی لایسنس نشته جي ورسره لایسنس ورسره نشته ولې چې په دې کې یو مین خبره دا ده هغه هم زه پکې اډ کول غواړم چې کله د دې اپریشن کېدو نو مونږ خو هغه ټایم کې ډېر ورډ وو بټ سینسس کې خو چې لکه څوک تلو څوک راتلو هغه خو مونږ لیدل که نه په دې کې یو ایس آی راتلو 2 پیرې راغی او هغه بوډا شانتې و ایس آی و نو هغه راغی هغه بس خلکو ته وکتل اخوا دېخوا به یې وکتل او دننه طرف ته به چکر ووهلو بیا به ووتو نو ما کې داسې څه بل کار راغلي 2 چکر یې هغه ولګولی او تھرډ ټایم چې هغه راغی نو زه لږ زما لږ کنسرن و چې لکه دا ولې راغی نو هغه پخپله په دې ان د مین وایل ما تپوس ته کول خو هغه پخپله وویل چې دا ارج عزیز نو بیا مله موږ ریپلای ورکړه چې او جی هغه دننه دی نو وایي څه کنډیشن دی نو ما فی الحال پته نه لګي هغه په اپریشن کېږي لګیا دی نو ما هغه نه تپوس وکړو چې هغه چې کوم الګ دی هغه ستاسو په کسټډي کې دی نو د ما ته وویل چې جی هغه زموږ په کسټډي کې دی هغه موږ چوکۍ ته یا تاڼې ته ټرانسفر کړی دی نو موږ هغه ټایم کې خپل ډېر دغه کیو نو موږ دې خبر باندې سوچ نه و لکه ستا ځوان زوی د ژوند او د دغه په لاین باندې ولاړي نو هغه ټایم کې موږ به څه کول اني هاو هغه ټایم تیر شو لکه زموږ ټوله فیملی سره د زنانه و هلته راغلي وو پوره خاندان هلته راغونډ شوی و ملګري وو نو هغه ټایم موږ بیا اوټي ته چې آی سی یو ته چې موږ شفټ شو نو بس موږ بیا دغه په دغه کې لګیا شو نو سحر لا لکه زما همزلف دی زما یو کزن و هغه وویل چې یار عرفان څه چلو شو هغه هلک څه چلو شو ما ویل تاسو پلیز لږ لاړ شئ ولې ډېر سهار ټایم و تاسو لاړ شئ لاندې چوکۍ ده د ایمرجنسي ګیټ سره هغو نه تپوس وکړئ چې څه پوزیشن دی نو دو لاړو او تقریباً نیمہ گھنٹہ 45 منٹ پس واپس رالو نو ما تو عرفان بھائی وہ تو اس طرح ہے کہ انہوں نے تو اس بندے کو چھوڑ دیا نو زه ډېر زیات خفه شوم چې یار دا تاسو څه وایئ هغه وایي چې تاسو فالو اپ نه دی کړی او که تاسو فالو اپ کړی نو موږ به بیا څه کړي وو لکه موږ به بیا ارسټ کړي او دغه کړي وو نو ما موږ به څنګه فالو اپ کول د یو پلار یو ځوان زلمی زوی ټیک شوه هغه د موت په سر بالکل دهلیز باندې ولاړ دی نو هغه به دا کار کوي چې هغه به دغه پسې ګرځي پولیس پسې به ګرځي او دغه پسې به ګرځي اني هاو ما چې زه تاسو سره پخپله ځم زه پخپله هغو سره کوشم زما همزلف دی ناصر خان زه هغه سره لاړم چوکۍ ته لاړم هلته چې کوم انچارج و هغو سره د کېناستم نو ما ورته تپوس وکړو چې سر بیګا ستاسو ته یو ملزم موږ حواله کړی و باقاعده هغه سی سی ټي وي کې به موجود وي چې ایچ ایم سی کې چې کوم سی سی ټي وي لګېدلی دی مین انټرسټ باندې او مین دغه باندې چېرته سړی ان کېږي نو تاسو عکس ولې پرېښودو وایي نو تاسو فالو اپ نه دی کړی نو ما ویل یار ګورئ بھیان څنګه زه فالو اپ وکړم تاسو زما کنډیشن ګورئ مونږ ټول په کم کنډیشن کې او کم جړاګانې او کم غم په مونږ باندې تېرېږي نو په دې کې دا ستاسو فرض دی ما کس تاسو د هینډ اوور کړی دی نو دا ای ایس آی او چوکۍ انچارج چې دی ما ته وایي چې زه هلته ومه بیګا دا رپورټ ما لیکل ما زما ستاسو ته خیال یو نظر پرې وتی خو بیا ما نه تاسو لیدل خو وایي زه وایټ کپړو کې ومه وایي چې دا رپورټ ما لیکلی دی نو ما تاسو دا کس بیا څنګه پرېښودو نو ما تاسو اوس مونږ خو راغلي یو همبل ریکویسټ کوو مونږ خو یو ښه سټیزنز یو او مونږ دلته پاتې کېدونکي یو او مونږ خو داسې نشو کولی چې اوس دا دې کس پسې مونږ چېرته ګرځو او مونږ ما خو تاسو ته په خپل هینډ اوور کړی دی نو څنګه تاسو نه لاړو دا کس وایي جي بس داسې و هغسې و لکه څه خبرې وبرې وکړې بیا یعنې هو مونږ تاسو سره یو هغه نه پس بیا اپلیکیشن وغیره سلسله وشوه عمر اصله جوړه شوه عمر اصله بیا هغه تاڼې ته مار کړه خو زما کوېسچن دا دی چې دا هلک ولې ووتو هلته نه نو هغه نه پس چې کوم حالات بیا مونږ بیا هغه سلسله کې انګیج شو خیر ایف آی آر هم په هغه ورځ باندې وشو ایف آی آر په هغه ورځ باندې وشو نه جی هغه ټایم کې پولیس والا ما ته وویل چې هغه پولیس والا ما ته یو 2 کارډ وښول دی ماشوم یو کارډ و زه به تاسو ته د تصویر درم کړمه دی د سکول کارډ یو چې کوم یو بټخیله کې برانچ دی د هغې کارډ و هغه ما ته وښولو او یو ورسره د ګارنټر کارډ وښولو هغه چېرته سرکاري ملازم دی په هیلث ډپارټمنټ کې چېرته دی که کلاس 3 دی که کلاس 4 دی
نو دا د په ریفرنس باندې دا دو پرې خو دیو نو الګ تلو جی الګ بیان نه راغلی نو کله چې بیا دا اف آی آر دو لانچ کو مونږ لانچ کو نو هغه نه پس بیا د بی بی ای کړو بی بی ای کړی دی او دو ګاډیم نه دی لکه قبضه کې اغسته ګاډیم تلیو الکم تلیو نو پدې کې تاسو ته پته ده چې دو ایویډنسز چې څومره دي نو هغه بیا هغه سره چې دغه کې دي شي هغه بدلی دي شي سر د څه دی لکه آرج زمونږ د ز خپل په کورونه کې مشرمه او خپل مور طرف نم او خپل پلار په خاندان کې نو آرج زمونږ د څه ماشوم او چې لکه زما ماشاءالله درې رونه دي یو مې خور ده او ماشاءالله ډېر غټ خاندان دی او خپل نیا طرف ته هم دا اولنی ماشوم او نیکه طرف ته هم خپل اولنی ماشوم نو آرج د چې څومره مینه ورکړې شوې ده د بچپن نه او ماشاءالله هغه دومره بریلیانټ هلک او دومره بریلیانټ سټوډنټ هم پاتې شو تھرو آوټ هیز کیریئر A++ دغه ګریډز نو آرج باندې لکه هغه وخت نه مخکې څه کمې چور شوی چې زه په 2005 کې زه ابراډ وم لاړم او زما تقریبا زه بیا 2017 کې رالم نو آرج مونږ ډېر لکه په نازونو په دغه باندې لوی کړی او تھرو آوټ هیز کیریئر مطلب هغه ډېر زیات هغه اچیومنټس دي ډېر زیات اچیومنټس دي او بل که تاسو غواړئ تپوس کوئ نو آرج چېرته په خپل ژوند کې چا سره وړوکې شانتې مس بیهیو نه دی کړی خپل فیملی کې خپل ملګرو کې او لکه دومره اوبیډینټ و چې زه تاسو ته د تعریف نشم کولی په خپل ورډس کې او کم خلک چې جنازه کې راغلي وو تاسو بلیو نشئ کولی چې هغه خلکو ما ته بیا وویل چې لکه وی هیو نیور سین سچ ا کراؤډ ان اور انټایر لایف ان حیات آباد چې لکه دومره د یو ماشوم دومره غټه جنازه او د آرج هغه ورځ ما ته پته ولګېد چې یار ستا دا ورت و لکه چې ته یو ماشوم مال د ده به څومره ملګري او تاسو یقین وکړئ چې لکه الله پاک دومره درون بوتلو د دنیا نه دومره درون بوتلو چې لکه مونږ په هغه باندې په دې خبره باندې فخر کوو ژوندی او مونږ په هغه ټایم هم فخر کولو چې لکه دا دومره ماشاءالله دومره اوبیډینټ دی او لکه چېرته بازار به مونږ لاړو نو دی چې به دننه لاړو نو په دې لاست 2 ایئرس کې خو د فیمیلز ته نه تلو ایون چې خپل فیملی کې هم نه تلو نو زما چې کوم د فیملی مشر زما چاچیګان شو مامیګان شو هغه به زه ښکلولم او ما ته به ویل چې یار دا خو دې ته دا څنګه بچی ورکړی دی دومره فرما بردار او دومره دیندار بچی دومره دینداره بچی نو بس مونږ خو آرج بالکل لکه داسې دی لکه چې تاسو یقین کوئ چې کله دا اکسیډنټ وشو سنډے مارننګ نه ما تقریبا 80 غنټې خوب نه و کړی او نه ما څه خوړی شو او نه ما له خوب راتلو لکه زه په خپل ځان حیران وم چې لکه انسان کې دومره دغه هم راتلی شي چې انسان دومره مضبوط هم کیدی شي او زه هغه سره آی سی یو کې پوره شپه ولاړم فرسټ نایټ چې کوم دی نو د هغه لاس هغه بالکل انکانشیس و نو د هغه لیفټ هینډ هغه فری و رایټ هینډ باندې ډېر زیات ستنې او ډریپونه لګېدلي وو نو هغه غونډ دغه لاس ما خپل لاس کې نیولی و پوره شپه نیولی و او جی دا یو ډېر امپارټنټ کوېسچن تاسو وکړو لکه مونږ آرج ته ډېر ویل چې لکه بچو ته بهر لاړ شه ولې چې ما ډېر عمر بهر تېر کړی دی زمونږ ډېر ریلیټیوز بهر دي زما رور بهر دی یورپ کې هم شته دي یو کې هم شته دي په ګلف زمونږ د رشته دارانو ډک دی او تاسو یقین کوئ چې آرج زما ډېر خواهش و چې مطلب تا علم هم کې خو دغه هم کې خو ته لږ دې طرف ته دغه وکړه نو هغه کلیئر کٹ ما ته هم ویلی و خپل مور ته هم ویلی و لکه زما رور ته هم ویلی چې وہی نہیں بابا میں اپنا علم یہیں سے کمپلیٹ کروں گا مجھے باہر جانے کی کوئی خواہش نہیں حالانکہ هغه دوه پیرې تللی مو هغه بهر دنیا لیدلی م د هغه لګژري او هغه هر څه سایډ ته کړي وو هغه وایي نه زه به خپل علم دلته حاصلوم او ټوټلی لکه دغه ته کنورټ شوی و هر یو شی هغه پرېښودی و هر یو چیز نه هغه بالکل سایډ ته شوی و بس دغه په ذهن کې او په سوچ کې او په زړه کې صرف د الله او دغه ناست و زه به صرف دغه کار کوم موږ له ډېر زورونه لګو چې ته بهر لاړ شه یو 2 کاله دلته ولګوه بیا بس فردر سټډیز لا ته به بهر لاړ شې نو هغه وایي نه زه به علم کوم حفظ به کوم اوس دې رمضان کې حفظ هم هغه لکه کلاسونه یې اخیستل لکه اراده یې کړې وه او علم دپاره هم انرول شوی و جی دا ډېر یو امپارټنټ کوېسچن دی او زموږ د ملک دپاره د قوم دپاره یو ډېر زیات ضروري شی دی
ما چې به اکثر ډرایوینګ کولو پېښور کې نو ما سره به یا امي وه یا به زما وایف وه زما فیملی وه نو زه به اکثر حیات آباد نه خپل رور کور ته به تلمه رنګ روډ په اینډ باندې دغه کور و تاسو یقین وکړئ چې ما ته به خپل مور هم ویل ما ته به خپل وایف هم ویل چې ته ډرایوینګ مه کوه لکه ما به هر ټایم تېر کړی دی او ما به دا روډونو باندې کم حل کتل که نه نو ډېر د افسوس خبره ده زه وایم چې زمونږ دا چې کوم مشران ناست دي ټرافیک ډپارټمنټ والا نور چې کوم دي نو دو دا څنګه برداشت کوي تاسو څه دپاره ناست یئ چې د دې روډ باندې د هلک ګوري دا خلک الټه روان دي او دومره اکسیډنټس زه په خپله وینم او دا خو یو ډېر ضروري خبره ده چې مونږ په دې باندې ملکي سطح باندې یو دغه وچلو چې دا څنګه هر ورځ هر دومره ځوانان پکې لاړو څنګه چې زما زوی لاړو دا انجینیر و سبا به د ملک دپاره څومره خدمات کول دا خو زمونږ یو اساسه وه زما نه دا زما د ملک اساسه وه نو دا میسیج زه ورکول غواړم چې پلیز تاسو په دې باندې ډېر زیات سخت اقدامات وکړئ تاسو یقین وکړئ سیچرډے نایټ زمونږ کور بالکل د فیز 3 کې مین روډ باندې دی ټیک شوه په دې باندې ټریک ریسنګس کېږي هفتې په شپه باندې نیمې شپو پورې موږ له دومره خطرناک اوازونه راځي د ګارډ او دغه خو بیا هم پولیس ولاړ دی چپ دی هېڅ ایکشن نه اخلي نو دا ولې دا تر څو پورې موږ خپل ارج داسې قبر ته به کوزو میں عارج کی والدہ ہوں. عارج میرا سب سے بڑا بیٹا تھا. ایسا بیٹا تھا کہ وہ صرف بیٹا نہیں تھا, وہ میرا دوست تھا. وہ چھوٹے ہوتے سے میرے اتنے قریب تھا کہ بس ہر جگہ پہ میں اور وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتے تھے. اور بچے بھی ہیں میرے, لیکن جہاں عارج تھا وہ جگہ کوئی نہیں لے سکتا. میں جس محفل میں بھی جاتی تھی عارج کی بہت تعریف ہوتی تھی اور سب مجھے مبارک دیتے تھے کہ شکر کرو تمہارا بیٹا ایسے راستے پہ چل پڑا ہے جہاں پہ لوگ اور والدین خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس راستے پر جائے. میرے اور والد کے بغیر کہیں ہی وہ اس راستے پہ, وہ اللہ کے اس راستے پہ چل پڑا تھا. اور مجھے صرف یہی کہتا تھا کہ ماما میں نے یہ اللہ کی طرف رجوع کرنا, بس آپ جس طرح ہر وقت نماز پڑھتی ہیں اور اللہ کو یاد کرتی ہیں تو میں نے آپ کو دیکھ کے یہ چیز سیکھی ہے. میں آپ سے بہت متاثر ہوں, اس لیے میں نے یہ سب کچھ سیکھا ہے. وہ ایسی محفلوں میں جاتا تھا جہاں اسے کوئی نہیں پہچانتا تھا, تو لوگ محفل میں پوچھتے تھے کہ یہ بچہ کون ہے, یہ کون بچہ ہے, کیونکہ وہ اتنا خوش اخلاق اور فرما بردار تھا. وہ اگر 10 پرائیوں سے بھی ملتا تھا تو ان کو سلام کرتا تھا. اس نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد 1-2 دفعہ مجھے اس چیز کا ذکر کیا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا جیسے ہی آپ کی جاب لگتی ہے میں کچھ دیر نہیں لگاؤں گی آپ کی شادی کرنے میں. میری بہت خواہش تھی کہ میں جلدی سے اس کی شادی کروں, اور وہ شادی بھی بہت سادگی سے چاہتا تھا. اس کا یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ آپ جہاں بھی جائیں گی لڑکی والوں سے پہلے سے یہ کہہ دیں گی کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, مجھے کوئی جہیز نہیں چاہیے, میں سادگی سے نکاح کر کے صرف لڑکی گھر لاؤں گا اور اگلے دن جو بھی خیرات ہوگی وہ میں کروں گا. وہ میرا ایسا بچہ تھا کہ اس کی سوچ تک میں خود بھی نہیں پہنچ سکتی تھی, جو وہ سوچتا تھا یا جو جس راستے پہ وہ چل پڑا تھا. وہ جس طرح کی باتیں کرتا تھا اور سب کو سمجھاتا تھا, ایون کہ مجھے بھی سمجھاتا تھا کہ ماما اللہ پہ توکل کرنا ہے, ہم نے اللہ پہ توکل کرنا ہے. تو مجھے یہی تھا کہ میں جیسے ہی اس کی جاب کا کچھ ہو جائے تو میں اس کے لیے ایسی ہی لڑکی دیکھوں گی. صرف اس نے صرف یہی 2 خواہشیں ظاہر کی تھیں کہ ایک وہ میرے ساتھ میرے دین پر کوئی بھی وہ نہ کرے, پردے کی پابند ہو, اپنی نماز روزے کی پابند ہو, اور ایک یہ کہ میں جہیز نہیں لوں گا, میں ایک چیز بھی نہیں لوں گا ان کے گھر سے, ہم سب کچھ خود کریں گے. بس وہ ایسی سوچ تھی اس کی کہ میں بیان نہیں کر سکتی. وہ بہت چھوٹی عمر میں بہت بڑی بڑی باتیں کر گیا ہے.
سب سے پہلے تو میں اس چیز کا جو ذمہ دار ٹھہراؤں گی وہ اس کے والدین ہیں. اگر میں بھی 2 بیٹوں کی ماں ہوں، اگر میں بھی جب گاڑی میں بیٹھتی تھی تو میرا سب سے پہلا جو ان کے ساتھ وہ ہوتا تھا، بات ہوتی تھی کہ آپ نے رف ڈرائیونگ یا تیز رفتاری سے کام نہیں لینا. ہم 4-5 منٹ لیٹ پہنچ جائیں گے لیکن ہم نے اپنے آپ کو بھی سیف رکھنا ہے اور اگلے کو بھی سیف رکھنا ہے. اس کے والدین نے اپنے بچے کی یا اپنی خوشی کی خاطر اس کو گاڑی تو دی، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے بچے نے کس ماں کی گود اجاڑ دی ہے. اور پھر حکومت اور جو انتظامیہ ہے ان سے بھی میں مطالبہ کروں گی کہ ایسے کم عمر بچوں پر سختی سے ایسا قانون لگایا جائے کہ وہ یہ ڈرائیونگ نہ کر سکیں. آج میری گود اجڑی ہے، کل کسی اور ماں کی گود اجڑے گی. تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت وقت اور انتظامیہ اس پر سخت ایکشن لے اور مجھے انصاف چاہیے. میں نے اپنے بچے کو جس مشکل سے بڑا کیا تھا یا جتنی محنت میں نے اور اس کے والد نے کی تھی، یہ صرف ہمیں پتہ ہے. یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ میرا جوان سالہ بیٹا جس کی شادی کی عمر تھی اس کا جنازہ میرے گھر سے نکلا ہے. یہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا ہمارے دکھ کو. اس کے والدین بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ اگر اس کی والدہ اس کے ساتھ گاڑی میں تھیں تو انہوں نے اس کو کیوں نہیں روکا، اس نے کیوں نہیں ان کو منع کیا کہ بیٹا آپ آہستہ جائیں یا آپ تھوڑا اپنی سپیڈ کو کم رکھیں. مجھے نہیں پتا کہ آج کل کے بچے اور والدین کیا سوچ رکھ کے اپنے بچوں کی خوشیوں کی خاطر لوگوں کے گھر اجاڑ رہے ہیں. زما نامه جی فرخ شهاب ده. آري زما خوریو، زما د کشر خور زویو مشر، او آري د حق لپاره زه به دا ووایم چې لکه په دې فیملی کې زموږ د ماشومانو کې لکه هغه ډېر انټیلیجنټ او ډېر زیات مینهناک او ډېر صبرناک هلک و، الله دې وبخي. هغه زموږ د فیملی دپاره یو داسې هلک و چې د ټول کشران ماشومان هغې دپاره یو مشلې راو. د هغه انجینیرینګ او د هغه بچپن دا ټول چې دی ډېر په محنت او په خوارو باندې د مور پلار ورسره ډېره خواري کړې ده، لوی کړی دی. او د هغه تربیت داسې شوی و چې هغه مشر کشر به ډېر ښه پېژنده. د فیملی کې خپل میندو سره تروریانو سره د هغه څنګه ملاوېدل وو هغه موږ ته ډېر ښه یادېږي. او ډېر په عزت په احترام باندې د مشرانو به ډېر قدر کولو، د ټولو کشرانو باندې به خیال ساتلو. د دنیاوي تعلیم سره سره به هغه چې کله نه د اسلام سایډ ته راوړېدلی و او دا سپارک هغې کې د بچپن نه و. لکه د بچپن نه هغه چېرته موږ نه دی کتلی چې هغه چېرته جګړه کړي یا یې چېرته مشر سره غلطه خبرې کړي. یاره جي هر یونیک داسې و چې یو خو الله تعالی له هغه الله تعالی چې کوم هغه ظاهري د هغه اپیرنس و هغه هم ډېر ښه و، او هغه سره سره د هغه چې کوم خیالات وو او چې کوم خپل اسلام دپاره او د دین دپاره چې کوم خواري هغه شروع کړې وه، نو د هغې ډېر ښه اثرات زموږ په دې ماشومانو باندې را روان وو. نو مطلب دا ده که الله وله ژوند ورکړی وی نو موږ دا ابزرو کول چې زموږ دا ټول ماشومان هم د آرج پسې پسې به د اسلام طرف ته ډېر زیات راشي. نو د ټولو هلکانو باندې به 5 وخته واړه مونځ چې چېرته به یو ځای شو نو که مونږ به دې کال به نه اوچتولو نو مونږ به پوه شو چې یاره د مونځ ټایم د دې به ډیفینټلي په جومات کې به وي. نو لکه هغه یو داسې سیسټم په فیملی کې خپل هلکانو هم جینکو دپاره شروع کړی و چې هغې له سایډ بای سایډ به هغه چېرته نه چېرته چې به ورسره کېناستو نو به صرف د الله د لارې د تعلیم اسلام او خپل دنیاوي تعلیم کې به دی به هیلپ آؤٹ کول. یاره جي دې کې ټولو نه پهله د دې چې څومره انډریج ډرایورز دي او ان ایکسپیرینس ډرایورز دي ټولو کې پهله چې د دې د مور پلار ذمہداري جوړیږي چې دی خپلو ګاډو له دا بچو له دا ګاډي او دا فیسلیټیز پرووایډ نه کړي چې تر کومه هغې یو پروفیشنل ډرایوینګ لایسنس یې نه یې اخیستی او د هغې د ډرایوینګ مکمل نه یې زده کړې. ټیک شو جي. دویمه زمونږ دا چې کوم ادارې دي ارباب اختیار دی هغې ته دا پکار ده چې هغه دا شی باندې لږ سټریک ایکشن والي چې څومره انټریج هلکان دي که هغه
امیر دی که غریب دی. ګورې جي دا زمونږ اولاد مونږ نه خو لاړو، خو که همدغه شان دا سیسټم روانو نو دا داسې ډېر آرج به د خاورو لاندې به ځي او دا مور پلار چې چا دومره خواریانې کړي نو هغې به همدغه شان به جاړي او بل څه علاج به نه وي. نو مطلب دا دی چې دا زمونږ یو کلیکټیو ریسپانسبیلیټي ده چې مور پلارم او ورسره زمونږ چې کوم کنسرنډ ادارې دي چې هغو ته هم دا ایکشن اخیستل پکار دي چې لکه دی باندې سټریک ایکشن دی والي چې کم ماشومان انډر ایج دي پهله خو د هغې روډ نه پرېږدي. ټیک شو جي. او هغه سره سره چې څومره سخت ایکشن دی اخیستی شي نو دومره دا زمونږ ماشومان به هم بچ کېږي، د خلکو کورونه به هم نه خرابېږي. لکه اوس زما خوراکۍ ده د هغه سترګو کې بغیر د اوښکو هېڅ هم نه ښکاري، بس هغه جمدی مړه ګرځي جي. جمدی ده خو لکه بس مړه ده خو جمدی ګرځي. نو مطلب چې دې کنډیشن ته یو مور پلار راځي نو یو ان ایکسپیرینس ډرایور او ان لایسنس ډرایور د لاسه که مونږ دا تکلیف راغلی دی مونږ خو د تکلیف نه تېرېږو لګیا یو. خو مطلب دا دی چې فردر څومره دا خلک دي دا هم زمونږ وروڼه دي خویندې دي د دوم بچي شته. نو مطلب دا دی چې نن زمونږ کور کې دا حادثه مونږ سره شوې ده مونږ ورپسې خفوي، داسې سبا به دي به خپل ماشومانو پسې به خپوي. نو زما د ارباب اختیار نه دا ریکویسټ دی د سی ایم کے پی نه آئی جی پی کے پی نه سی سی پی او کے پی نه ټیک شو جي چې مهرباني دې وکړي چې دا خپل دغه قانون دی په دې حق دپاره لږ سخت کړي چې سبا دپاره دا نور خلکو کورونه نه تباه کېږي او دې اکسیډنټس چې څومره کم وي نو همدا ټول زمونږ بچي دي نو دا کورونه به جي لږ په ځای پاتې ځکه چې دا مور پلار د خواریانې په یو سیکنډ کې خاورو لاندې لاړ شي نو لکه چې په چا تېرېږي دا هغو ته پته لګي. جی میرا نام محمد فوزان بخش ہے. عارج میرا بہت ہی کلوز فرینڈ جسے کہتے ہیں کہ بچپن کا دوست. ہم دونوں کی گریجویشن بھی سیم یونیورسٹی سے ہے. میں الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ سے تھا، وہ میکینیکل ڈپارٹمنٹ سے تھے. جی ہمارا جو ساتھ شروع ہوا ہے وہ 2012 میں 8th کلاس میں. ہمارے رول نمبرز مجھے آج تک یاد ہے کہ آگے پیچھے تھے، تو مجھ سے 2-3 رول نمبر پہلے اسکول میں انرولڈ ہوئے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے 8th 9th 10th ہمارا رشتہ ایسا بن چکا تھا کہ میرا گھر اور اس کے گھر میں کچھ قدم کا فاصلہ تھا. تو ہم روز اسکول سے آتے ساتھ ہی ہم لوگ کھانا کھا کے کپڑے پہن کے ہم لوگ کرکٹ کھیلتے رہتے تھے دوپہر کے بعد سے لے کے مغرب کی تک. اس میں ہم اپنی نمازیں الحمدللہ ادا کرتے تھے. اسی طرح ٹائم گزرتا گیا. 9th 10th ہم لوگ نے ایک ساتھ پاس آؤٹ کیا. پھر جی اس کا ایڈمیشن جو ہے وہ میں ہو گیا. میں اسلامیہ کالج میں تھا، لیکن ہمارا گھر میں آنا جانا ایسا تھا جیسے ایک فیملی ہوتے ہے. کبھی ان کے والدین نے مجھے کم نہیں سمجھا اور میرے والدین نے اس کو کم نہیں سمجھا. پھر ہمارا جی یو ٹی پشاور میں ایڈمیشن ہوا. میرا الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں تھا اور وہ میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں تھے. تو ریسنٹلی میں اسلام آباد شفٹ ہو چکا تھا، تو وہ کچھ دنوں کے لیے 10 سے 12 دنوں کے لیے وہ میرے پاس آئے تھے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ حالانکہ وہ یہاں پہ جاب کر رہے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ یہاں آ جاؤ تو یہاں پہ اپنا سیٹ اپ شروع کرتے ہیں. تو ہم اپنا کوئی مارکیٹنگ کا کام سٹارٹ کرنے والے تھے. وہ ہم نے تھوڑا بہت سٹارٹ بھی کیا، لیکن ان کا مین پرائیورٹی تھی جو اسلام آباد آنے کی وجہ تھی وہ درس نظامی البرہان میں انرول ہونا، کیونکہ اس وقت تک پشاور میں بھی کوئی ہمیں کلیئر پکچر نہیں مل رہی تھی درس نظامی کے لیے. تو 10-12 دن میرے ساتھ وہاں پہ بھی انہوں نے گزارے. اور پھر جی باقی جو ہے یہاں پہ واپس آ گیا. مجھے کہتے رہے کہ یار آ جاؤ دونوں بھائی ساتھ مل کے درس نظامی کریں. تو میں ان کو کہتا تھا کہ یار میں جو ہے کوئی ایڈوانس کورس کر لوں گا، آپ درس نظامی میں ایڈمیشن لے لو. تو آخر کار وہ مجھے کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے. میں بھی پھر اسلام آباد چھوڑ کے مجھے بھی تقریباً 1 مہینہ ہوا میں واپس آ گیا. تو ہم نے ابھی دونوں نے ساتھ انرول کیا. ویکینڈ کورس بھی جو ہے ہم لوگوں نے ساتھ کیا البرہان میں. تو میرا تو ایسا تھا کہ جیسے اپنے بھائی کو میں کھو چکا ہوں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جی حادثے سے تقریباً آدھا گھنٹے پہلے میری اس سے بات ہوئی تھی. ہمارے ایک اور دوست ہیں، پہلے ان سے بات ہوئی پھر میری سے بات ہوئی. وہ ہماری کوئی بینک کی ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو رہی تھی. تو آخری تقریباً 5:51 پہ میں نے آخری دفعہ ان سے بات کی تھی. بس ان سے تقریباً 36 سیکنڈ بات ہو چکی میری تھی. باقی
منڈے کو میرا ارادہ تھا کہ میں ان کی طرف جاؤں گا، تو ہم نے کچھ کام کرنے تھے، تو ان کو میں نے کسی چیز کا بتایا تو وہ انہوں نے پہلے سے میرے لیے خرید کے رکھی ہوئی تھی، کہ میں نے کہا یار منڈے کو آؤں گا تو یہ کچھ کام رہتے ہیں میرے، وہ ساتھ ہم کمپلیٹ کر لیں گے. بس اللہ کو جو منظور تھا. پھر جی وہ ان کے والد صاحب کی کال آئی تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں ہسپتال کس کنڈیشن میں پہنچا ہوں. 7:30 کے لگ بھگ جو ہے میں پہنچ چکا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں پہ جاؤں. کبھی ایک وارڈ میں جا رہا ہوں، کبھی دوسرے وارڈ میں جا رہا ہوں. پھر اس کے ایک خالو تھے، وہ مجھے ملے، تو 3 دن میرے 2-2.5 دن جو ہے ہم ہسپتال میں رہے. اور پھر اس کے بعد جو یہ کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے. اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ بس آپ سمجھ لیں کہ میرے ساتھ تو اس کا اتنا کلوز تھا کہ میں کہوں کہ میرا جو بڑا بھائی ہے میں اس کے ساتھ اتنا کلوز نہیں تھا، کیونکہ ہم جو بھی بات کرتے تھے آپس میں مشورے سے کرتے تھے. تو ہم نے بھی ان کا چھوٹا سا ایک بزنس اسٹارٹ اپ بھی لیا تھا، تو اس میں بارے میں بھی سارے کافی مشورے وغیرہ کرتے تھے. اور ہر وقت مطلب اللہ کا ذکر کرتے یا کہتے یار درس نظامی میں انرولڈ ہونا ہے، یا آج یہاں پہ جانا ہے، آج یہاں پہ خدمت ہے، آج یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے. ہر بندے کو صبر کی اور ایک تعلیم کی دعوت دیتے رہتے تھے کہ یار آپ آؤ. اور مجھے اتنا بھی یاد ہے کہ وہ اس مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کے بعد جو ہے وہ سورہ واقعہ کی تلاوت بہت کم ٹائم میں انہوں نے بہت کچھ یاد کر رکھا تھا. وہ ہر وقت انہوں نے قرآن کی تلاوت لگائی ہوتی تھی. بہت میں نے کہتا ہوں کہ بہت زبردست پایا. جو عارج عزیز ہے اس کے ساتھ میرا تعلق کوئی 1 سال ہو گیا. ہم لوگ اکٹھے البرہان میں پڑھتے تھے. وہ میرے ساتھ میرے بیچ میں تھا. ہمارے 2 سیمسٹرز کے کورسز تھے اور پہلے 6 مہینے بھی ہمارا بیچ اکٹھے تھا اور دوسرے بھی 6 مہینے ہمارا بیچ اکٹھے. تو میں عارج عزیز کو 1 سال سے جانتا ہوں. ہمارے جو مدرسہ ہے بیسیکلی وہ مفتی عدنان کاکل صاحب کا ایک ویژن کے طور پہ پشاور میں جو ہے وہ بنا ہے، اور اس میں ہمارا پہلا بیچ تھا اس کا جس میں ہم نے 1 ایئر بیسک اسلامک کورسز جو ہے وہ اٹینڈ کی. اس میں جو عارج بھائی تھے وہ ہمارے کلاس میٹس میں، کیونکہ ہماری کلاس بیسیکلی بہت پروفیشنلز کی تھی، اس میں پی ایچ ڈی ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، بزنس مین تھے، گورنمنٹ کے سرونٹس تھے. مطلب ایج لیمٹ اس میں نہیں ہے دین کی ایجوکیشن کے لیے. تو عارج بھائی الحمدللہ ماشاءاللہ سب سے ینگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھے اس میں. اور الحمدللہ کبھی بھی میں نے عارج بھائی کو کسی بھی موقع پہ کسی سے پیچھے نہیں پایا. ہماری وہاں پہ جو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بہت زور دیا جاتا ہے. اس 1 سال میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے تربیتی بہت سے جو ہے مفتی صاحب نے ہماری تربیت پہ بہت فوکس کیا ہے. اس کے لیے جتنی بھی مجالس ہوئیں، جتنی شب تزکیہ ہوئی، جتنی ذکر کی محفل ہوئیں، جتنے ہمارے اجتماعات ہوئے جس میں ہمیں جانا پڑا دین کی نسبت سے، اس میں عارج بھائی سب سے پیش تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ عارج بھائی میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی کسی سے روکھے پن میں یا کسی قسم کے غصے میں یا کسی سے کوئی نیگیٹو بات کرتے ہوئے میں نے اس کو نہیں دیکھا. عارج بھائی کو ہمیشہ عارج بھائی نے جو بات بھی کی بڑی پیار محبت سے کی. اگر دوسرے نے کوئی سخت بات کی یا کوئی اس کا مذاق اڑانے والی بات کی تو اس کا بھی اس نے بہت احسن طریقے سے اور اچھے اخلاق کے ساتھ جواب دیا. مطلب اس کے اخلاق جو ہم سیرت النبی اپنے مدرسے میں پڑھتے تھے تو سیرت النبی کے اخلاق ہمارا ایک بہت مین مقصد ہوتا تھا کہ ہم اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھیں. تو اس کی سیرت النبی جب اس نے پڑھی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کی سیرت کو جو ہے بہت اسٹڈی خود بھی کیا اور اس کو اپنانا چاہا. اور وہ اخلاق اس نے مدرسے میں بھی اپنائے. اور اس کے علاوہ جتنے اس کے دوست تھے، مجھے ایک چیز بڑی شوق ہوتی تھی کہ اس کو اپنے دوستوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت فکر ہوتا تھا. دنیاوی سے زیادہ اخروی فکر ہوتا تھا کہ میرا یہ دوست کیسے جو ہے دین کے کاموں میں جڑے گا، البرہان میں جڑے گا، دینی علم میں جڑے گا. میرے گھر والے کیسے جڑیں گے دینی علم میں، میرے والد صاحب، میرا بھائی، میرے چچا، میرے کزنز کیسے جڑیں گے. تو ہر وقت اس کو یہی ٹینشن ہوتی تھی کہ جی میں کیسے اور لوگوں کو اس دین پہ، اس تعلیم پہ، اس جو دین کے کام ہے اس پہ لے کے آؤں. اور یہ مطلب یہ چیز، یہ کوالٹی ہر ایک میں نہیں ہوتی کہ وہ بندہ اتنا ہو، لیکن یہ کوالٹی عارج بھائی میں تھی. پھر ہمارے رضاکار کیمپ ہوتے تھے جس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے دین کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کیسے کرنی ہے. عارج بھائی کی جو لاسٹ کنورسیشن تھی وہ بیسیکلی ہفتے کے دن آئے تھے، جن کے مدرسے آئے تھے ہمارے البرہان، خدمت کے لیے ہی آئے تھے، خدمت کی نیت سے آئے تھے، کیونکہ ہماری بیچ 3 سٹارٹ ہوا تھا، اس کی اورینٹیشن کلاسز ہو رہی تھیں. تو اس میں اساتذہ کرام نے ہمیں کہا کہ جی آپ جو بیچ 1 کے ساتھی ہیں وہ خدمت کے لیے آئیں.
تو ایک قسم کا ہمارا جو 1 ایئر کورس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. لیکن عارج بھائی اس خدمت کے لیے ریگولر سیٹرڈے سنڈے کو ہر حال میں آتے تھے. پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی مفتی صاحب کی جونیئر بیچ کے لیے کلاس ہوتی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، ہمیں مفتی صاحب کو دوبارہ ایک دفعہ سننا چاہیے تو ہماری اپنی سیرت کی بھی ریویژن ہو جائے گی. تو میرے ساتھ وہ ایڈجسٹنٹ ہم مفتی صاحب مفتی ادان کاکا خیل صاحب کی آن لائن کلاس لے رہے تھے، میرے ساتھ بالکل بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے بھی پین اور کاپی سے مفتی صاحب کا لیکچر نوٹ کر رہا تھا، اور عارج بھائی بھی مفتی صاحب کا پین اور کاغذ لے کے لیکچر نوٹ کر رہے تھے. کیونکہ عارج بھائی کا آگے جو ویژن اور آگے جو ارادہ تھا وہ 2 ڈائریکشن میں تھا. ایک تو ان کا یہ تھا کہ بھائی میں درس نظامی حاصل کر کے جتنے لوگوں کو نفع پہنچانا چاہتا ہوں ان کو نفع پہنچاؤں. دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے سیرت سرکل کا ارادہ کیا تھا کہ میں حیات آباد میں سیرت سرکل جو ہے وہ شروع کروں گا، جس میں ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے پڑھائی ہے وہ اور لوگوں تک اور انسانوں تک پہنچاؤں گا، تاکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو سبق ملتا ہے ہم اس پر عمل کر سکیں. تو یہ ہفتے کے دن البرہان میں عارج بھائی سے میری ملاقات رہی تھی. پھر ہم دوپہر کو وہ عارج بھائی اپنے گھر آ گئے تھے اور پھر میں اپنے گھر چلا گیا تھا. دا جی 28 فروری باندې یو ډېر افسوسناک انسیډنټ رپورټ شو چې 2 رونه په بایک باندې روان وو، هغه شاته نه هټ شو. نو هغې کې د یو کنډیشن کافي سیریس موږ ته رپورټ شو، او هغه بیا چې موږ فردر هغې سره رابطه وکړه هم کتو نو هغه فرشلی ګریجویټ شوی و، انجینرینګ سټوډنټ و، او هغه زخمونه داسې وو چې هغې نه بعد کې د هغې ډیت وشو. نو هغې کې بیا نامینیټډ هو ایف آی آر، نو هغه چې کوم پکې اکیوزډ هو هغه پکې بی بی اے وکړه، او چې کوم هغه رپورټډلی چې کوم هغه ګاډی استعمال شوی نو هغه پولیس په خپل قبضه کې اخیستی دی، او انشاءالله دا موږ هغه مدعي سره چې کوم د دې والد صاحب دی عرفان عزیز صاحب، هغه سره موږ بالکل په رابطه کې یو، هغه د ډیولپمنټس نه موږ انفارم کړی دی، او انشاءالله دا پوره کیس پولیس پکې ښه پروایکټیولی دغه اوس چونکې هغه بی بی اے باندې دی نو چې کله دغه شي نو پولیس به بالکل دا په میرټ باندې دا ټول کیس پرسو کوي انشاءالله. تاسو کو ګورئ جی نو زموږ سی سی پی او صاحب، ایس ایس پی اپریشن صاحب او سی ټي او صاحب، چیف ټریفک افیسر صاحب چې دی نو هغې د ټریفک په حوالې سره زموږ د پولیس ډسټرکټ پولیس نفري او د ټریفک پولیس ډېر موږ مشترکه کاروایانې کړي دي. سی ټي او صاحب خپله په روډ باندې موجود وي، د هغې ټیمز وقتاً فوقتاً څیزونه مانیټر کوي. بیا که زه تاسو ته د خپلو کاروایانو ډیټیلز ووایم چې ټریفک پولیس کومو ډسټرکټ پولیس کړي دي، د تیز رفتارۍ خلاف څومره ایف آی آرز شوي دي، بیا څونه چالانونه کیږي، دا چې کوم کالي دا تورې شیشې وي د دې خلاف چې کوم موږ مهم چلولی دی او چلو په ډیلی بیسز باندې، بیا د ینګ ډرایورز خلاف، بیا د هغې نه علاوه ټریفک پولیس چې دی نو د اویرنس د ینګ ډرایورز هغې سکولونو کې سیمینارز کړي دي، کالجونو کې، یونیورسټیانو کې، او هغې کې چې کوم داسې پیرنټس راځي، په سکول کې څه موقع وي، پیرنټس ډے وي، اینول ډیز وي، په هغې باندې پیرنټس ډېر زیات سینسټایز کړي دي چې دا څیز د دې ماشوم دا کوم عمره دا ډرایوینګ نه صرف د دې ماشوم د خپل ځان دپاره خطرناک دی، بل دا کې دا د دې معاشرې دپاره هم خطرناک دی. د هغه د دې کم عمرې د ډرایوینګ د وجې ناسمجۍ د وجې نور شهریان هم چې دی نو د هغې ژوندونه هم په خطره کې راځي. نو دا پوره یو کیمپین شروع دی، الحمدلله که موږ وګورو نو هغه انسیډنټس کې هم د دې افرټس د لاسه یو ډېر هغه گراف کې کمی راغلی دی. خو دا یو داسې پروسس دی چې دا ګریجول پروسس دی، او دا په یو ورځ کې، یو هفته کې، یو میاشت کې نشي ختمېدی، دا به کنټینیوسلی چلیږي. دا اویرنس او د دې خلاف چې دی چې کوم ځای کې وایلیشن موږ ته مخې ته راځي نو موږ د هغې خلاف کاروایانې کوو، او انشاءالله دا به نور هم فردر موږ دی کې انکریز راولو. بالکل د دې خلاف خو داسې کاروایانې چې کله زه راغلم او موږ چارج واخیستو، او ما ته د سړی تپوس کوي او ګوري چې زما په دې کینټ ډویژن کې څه داسې میټرز دي، نو چې کله ما ته دا هایلایټ شو نو الحمدلله هغې خلاف موږ بھرپور کریک ډاون وکړو. ای ایس پی حیات آباد به زه تاسو ته ووایم چې تاسو به هغه، او زه خپل هم د شپې په لیټ ټایمونو کې هم تاسو موږ په روډ وینئ، هم د دې د وجې چې دا کم بایکس روزي یا دا کم ریسنګ کیږي، دا ډرفټنګ کیږي، بعض اوقات رپورټ شوي دي موږ ته، نو چې د دې خلاف موږ کاروایانې وکړو، دا موږ ودرو چې څه داسې افسوسناک انسیډنټس ونه شي. نو موږ د دې خلاف بالکل چې دی نو آن روډز یو، زموږ ټیمز چې دی نو هغې ته دا سپیشل ټاسکنګ شوی دی. ګرانو کتونکو، زموږ په دې سیمه کې بغیر لایسنس ډرایوینګ کول، بغیر هیلمټه ډرایوینګ کول د موټر سایکل، دغه شان کم عمره ماشومان هم مختلف ګاډي چلی.
د هغې وجوهات دا دي چې دغلته د ټریفک لپاره کم قانون جوړ شوی دی په هغې باندې عمل درآمد نه کیږي. که چېرې ټریفک پولیس دغه قانون باندې عمل درآمد یقیني کړو نو داسې قسمه پیښې به مخې ته نه راځي. موږ ګورو روزانه په بنیاد باندې دلته ټریفیکي پیښې رامخې ته کیږي او په هغې کې وجوهات هم دا وي چې کم عمره ماشومان موټرسایکلې رکشې او موټرې چلی. د دغه یو معمولي غلطۍ له وجې د تعلیم یافته ځوان ژوند واغستی شو. پوره خاندان د ټول عمر لپاره خفه کړی شو. دغه د زوی غم به ټول عمر دغه مور او پلار جاړي. د داسې قسمه پیښو مخنیوي لپاره ضروري ده چې ټریفک قانون پاسداري وشي او دغه قانون عمل درآمد یقیني کړی شي. والدینو له هم پکار ده چې خپل بچو له د ګاډي چلولو اجازت هله ورکړي چې د هغې عمر پوره وي، هغې ډرایوینګ زده وي او دې سره سره هغې سره د ډرایوینګ لایسنس هم وي. داسې به ټریفیکي پیښو کې کمې رامخې ته شي. پروګرام وخت سرته رسي، اجازت غواړو. د الله په امان.